تکلاف سراوي چې څومره غني قوم ته به سہولت زیاتی نو موږ ان شاء الله د خبره کوو کتونکو دا خود د دوی د وینا خبره ده او زه په خپل کوته سم خبرو کوم زه په اکانه کې لکه زنیم پوي زه په دغه ټیکنیکل خبرو ما ډیر نیم پوي خو دې دوی ته مونږ دا وایو چې کوم ما د خپل پارټي د لیډرشپ نه د فاینانس منسٹر چې کوم بریفینګز دي چې مونږ کوم کتلی دي عمران خان خو په خزانه کې چې اوس هغه راوته نو خدای مې غلطی نه 16 ارب ډالر 21 ارب یا 16 ارب ډالر مونږ په خزانه کې پرې خدي اوس تاسو سوچو کې عمران خان به ممرلتلو دویم تلل نو مونږ خو خزانه ډکه پرې خدي دوی په لوټ مار شروع کړی دي او دا هغه سره جی تاسو ګورئ جی وی یو هغه چې د هوا خبري تاسو ګراوند ریالټي ته وګورئ زمونږ د غدرې کال وګورئ د دوی د یو نیمه میاشت وګورئ پرابلمز په یو نیمه میاشت کې زیات ډیر جوړ چې قام ته او کنه دا په دې درې کال یو نیمه میاشت کې ډیر دغه خبري دوی د انتخابي اصلاحات خبره کوي نو دوی څه کوي تاسو په 2-3 پوینټ ځان پوي کې ما ته تاسو دا وایه چې کوم ورسیز پاکستانیز دي چې د چا په وجه زمونږ ملک رواني عمران خان غویله د ووټ حق ورکو دی وی ادارې ورسکه لکه همدغه ته دوی اصلاحات وای EVM ماشين چې په ګټ ټوري نه چې زه ټاپانه را لمه چې بس سل ووټ وګوم ار سړی بزي په کمپیوټر باندې په EVM ماشين باندې خپل ووټ کاست کوي کودا د عمران خان غلطی فیصله نو تاسو وایه ها بل تاسو صحافي برادری دلته تاسو تازه د سره د اصلاحات دي لکه چې زه خپل سرکاري نوکرم او زه خپل ډیوټي کوم کو هغه هسپتال دی او کو هغه مثال سکول دی ما ته دی ولې په دې اعتراضي چې زه نه نوزم د بایومټریک کوم چې ډیوټي خلاصوم او په ګیټ وزم د بایومټریک کوم په دې باندې ولې الټرنیټ ذکر تعلق چې تنخواګانې غشتل کېدي ډیوټي نه و عمران خان خوار دغه وکړل په دې ګناګار دی اصلاحات دوی سوي نوري اصلاحات نشته وی EVM واپس کو او چې کوم ورسیز پاکستانی دي د دوی نمونګه د حق د ووټ حق واپس اخلو نو کو تاسو ته دا ټیک کاری نو دي صحیح فضل خان څنګه چې تاسو ډیوټي خبرو کړو نو موږ به 400 د مثال ورکو دلته تاسو مشران څلور امپیګان دوی منګان دو هسپتالونه یو MS لاول خدای چې کومه ده ډیره عجیبه شانته فیصله ده بل په پاکستان کې دوه هسپتال دي یو په سکر کې په دې 400 زړو کې ستاسو په دور کې چې کوم دې کار شروع کړي دا غینم بیچو جوړ کړه نو موږ په داس اصلاحات باندې سکو ګورې جی زجی د موقع سره یو خبره کول غواړم او امید لرم چې زما خبره به تاسو اخلم او ځان په د پویولو کوشش کوي ګورې جی د هسپتال سره ریلیټډ دی وخت کې چې کومه خبره شوې ده او هغه کې د صحافي برادرای خفغان دي دا غینه مخکې ز تاسو لم درغلم او زه MS سره په دې کې ما رابطه کړې و بیا ما تاسو په منځ کې او تیګه کې خدا چیرې زه په کې عمرې لازم چې زه عمرې نه واپس راشم زه به د MS صاحب سره کېنم او زه به د صحافي برادرای سره کېنم او زه په عمره کې زه په 13 تاریخ راغلم او نن تاسو زما د حالت وینه نو زه صحافي برادرای ته دا وایم چې زما تاسو سره واده ده یو خو باغی چې دا کم نن د ملک حالات روان دي 20 یا د 20 نه پس داسې حالات جوړ شي چې ارسه لال شي اسمبلی تحلیل شي سوچي زما دا ذمہواری ده دا زما واده ده چې زه به د 400 صحافي برادری غونډه بوزم او زه به د چیف منسٹر سره کینوم تاسو به خپل خبرې په خپل خپل کوئ یو هسپتال نه جی چلډرن وارد او غاینی وارد دی خو شف کول او د هغه علاقو خلکو ته مشکلات سره مخ کول دي د تاسو په کوم نظر ګورې جی صدیق الله خان ما تاسو چې څه ټیکنیکل خبري هغه باندې تاسو زمانه زیات خپويږي نو چې په کوم شي باندې داسې پورا نه رسم نو زه په هغه باندې خبره زکه کول نه غواړم زما چې هغه خبره دیوشي چې کوم کې د زلې او د زلې د عوامو دا وی پکې فائدہ وي نو ان شاء الله دا به زو تاسو سره پریکټیکلی د دې هر څه دورا کوم زبردار څه ګورم
او زما به دا ذمہواري چې زه به تاسو بوزم زه به تاسو هیلث منسټر او چیف منسټر سره مخ په مخامخ کینوم او زه به کوشش کوم چې زه د ستاسو او د ام اس په منځ کې چې کومه خفګان دی زه په هغه سړي لعنت وایم چې هغه په دې وخت کې صافي برادرانه ملا ټپوي چې تکړه شه اول ته ام اس ملا ټکوي. کتونکو فضل محمد خانم په څنګ کې ولاړ دی نن دغه ډیرې ته راغلی و د عمرې نه راغلی دی مبارکي ورته د مامزه یونین اف جرنالست لخوا وایو موږ سره ټول ملګري راغلي دي د خوړل تنظیم شو د خپل حلقې او بیا د ضلع چې څومره د پاټۍ کسانو هغوی ته هم بلنه ورکړې شوې بلکې نن عام دعوت و او سار نه والا موږ ډېر ناوخته پورې یو خو د تاسو دا رش وینئ چې دا کوم رش راغلی دی نو په دې موقع باندې فضل محمد خان څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. لومبه خو تاسو د ټول صحافه برادره شکریا ادا کوم چې تاسو رااله زه تاسو په یاد کې مبارکي لراله الله دې تاسو نورم قدر او عزت زیات کړي او تاسو نه بم دوا غواړو دې سره د نننی پروګرام په حواله سره خدا چې ما سره خپل علاقې همیشه مینا کړی دا او همیشه په داسې موقعو کې ز خپل علاقه خامخا سره شریکوم کو سپور یو کو غول یو کورسې خودي ځان سره شریکوم دا نن الحمدلله زه د سار 9 بجو نه ولاړم او کوشش مې دا دی چې یو ملمانه بغیر په خیرالي لاړ نشي نور خو سبا د چا رسی سبا نه رسی وړي خبري خو د ملما عزت نو نننی پروګرام په حواله سره دا سیاسي حالات باندې کوم لانګ مارچ عمران خان ورته حواله سره سوي د ملک کم د بحران شروع دي د پوزیشن دا و چې را د موږ د معیشت تبادله ټول لازم د دوی پرې دي او دوی چې نه د حالات دوی خراب دي حواله سره تاسو وایي ګورجی سیاسي حالات خود ملک چنن کم دي نو تاسو ټول زموږ نه زیات پوي او خيار خلک یې زمونږه چې کوم 3 کال دور تیر شو په دې کې د پی ټی آی په ګورنمنت باندې بغیر د مهنګای نه بل یو خبره نه ده شوی خو مهنګای چې څنګه مونږه وی اوس فیض محمد خان تاسو په خپلم د عمرې نه رااله د دې نه مخکې هم تاسو تللی دا ځل په عمره کې او په تیر ځل عمره کې تاسو فرق ولیدو کنه د خدای د لپاره خبره نو منګای چې ودا په دنیا راغلی دا خو بیا د اغه نه پس وګوره چې کله د میاش کې ونیما د دې چې کوم مخکې اپوزیشن او اوس ګورنمنت ته د اغه وګوره نو زمونږ د 3 کالو منګای دومره نه و چې څومره دوی په دې میاش ونیما کې چل نه ورزي اوس ته وار خطا دي وې دا د دوی د لاس زمونږ د لاس سره مونږ خو تر د اوسه پورې الحمدلله کنټرول ساتلی و د کرونا باوجود ډېر خپل معاملې او چلی دا د نن موجوده ګورنمنت دې ته جوړ دی چې وی چې را دوسته د الف خان ور پسر کم الف خان وی چې د فیض محمد پسر کم او فیض محمد وی چې د صدیق الله خان ته پسر کم ځکه چې څومره پارټي دي سیاسي دار یو ځای شوی دي اوس حکومت چلولو چل نو ورزي تیار وطن دي وی چې را د امسغل خړلې جوړ په بل ته پسر کو نو عمران خان خډيره خل رانیولې و خابل د پټرول د ډیزل تاسو وینئ باران روان دي د عمران خان د روس چې کومه دوره وا تاسو وینئ نن زموږ په علاقې کې د پنجاب دولو هغه سیستم بند شو تاسو دولو تاسو وینئ په راتلونکي وخت کې خدای دې نه کې تکلیف الله دې نه جوړي خو جوړيږي به هغه د لدا غنم د رشانه هغه خدای وی چې زما دا هیڅ سره دښمنی نشته خو زه به هر خوارزم هر غزا ته بزم چې کوم ځای لزر پاکستان له د پاکستانی قوم له فائدہ راولې شم نو هغه د ارسو په سوچ سمج باندې کول او چې د امریکای غلامي کوي نو بیا خو د امریکای معنی نو چې د امریکای معنی نو نن دغه چل نه ورزي په دې میاش کې تاسو